د طائف سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين أفضل البشر سيد الرسل دا غي ژوند کې په حیات مبارکه کې دا سخترین واقعه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او رسالت په سلسله کې هغه ته جسمانی اذیتونه کاغه د ظاهر بدن سره تعلق لري او کده اعصاب سره دا هم ورکړی شوی دی او دا غي په عزت باندې هم حمله شوی دی دا غي مال خو لا سکه دا ټول سرمایه د الله جل جلاله دا غي ذمہ داری د پاره قرباني کړي او په انسان کې د انسان سره تړلې په دنیا کې دا یو څو سرمایي وي چې انسان دا غي حفاظت کوي دا غي خیال ساتي یو دا غم مال وي او یو دا غ جان وي او دریم دغه عزت وي او څلورمه سرمایه چې هغه صرف د مسلمان سره په دې دریو کې ټول خلق د دنیا شریک دي څلورمه سرمایه چې هغه د مسلمان سره د مؤمن سره دغه ایمان دی د دریو وړو سرمایو باندې انسان جنگيږي چاته ورکول نه غواړي مسلمان په ایمان باندې جنگ کوي چاته ور کوي نه څوک چې تنا اخلي دا نه برداشت کوي په دې کې ترتیب دا ده چې ټولو کې عظیم او غټه سرمایه د مؤمن هغه ایمان ده بیا دا غي نخکته سرمایه د عزت ده بیا دا غي نخکته سرمایه د هغه بدن ده بیا آخری سرمایه چې هغه د ټولو نه لاندې ده د مال او منال ده مال کې نقد پیسې سره او سپین زر هیرې جواهرات تجارت او بیپار کارخانه او مارکیټ لباس او پوشاک گاڑی سورلی د ټول په دې کې راځي جیداد او پراپرټي دا ټول په مال کې راځي دا ټول نه لاندې سرمایه ده انسان ته او بیا یو مسلمان ته هم د دې حفاظت کول پکار دی ځکه چې دا د ضرورت دی لیکن ترغه پورې حفاظت کوي چې ترسو پورې د سر خطر نه چې پوېږي چې اوس یا مال له یا مې سر دی نو بیا سر بچ کوي ځکه چې هغه جان دی جان قیمتي دی د مال نه نوې پیزار چې واخلي نو بیا هم خپو کې چي د دکاندار سره په جانگیر پوره کې په 400 کې چې پروت وي پیزار سپلای پالماری کې پرتی وي خو چې کله سړی واچي د استعمال لپاره نو به په خپو کې چي پس مکه راکاږي ولې ځکه چې د خپې د انسان د بدن جز دی حصہ ده او دا د سپلایونه قیمتي دي نو کوم سړی چې کمقلی هغه به د پیزار صادر سره غټه کړی په شابه راړو لیخ په بلخ په روان دنه چې تاسو کې دا ولې دی وایي چې سپلای مې دی نیوي مې غشتي دي خرابي نو دا ساده ده دا عقل کار نه کوي ځکه چې سپلای خود خپل د حفاظت لپاره وي او خپې د انسان جان دی د بدن یو حصہ د جز د اندام دی چې دا محفوظ وي نو دا ډیره قیمتي سرمایه ده په نسبت د مال د سپلای
خو چې کله د انسان نو د مال له د جان نم قرباني او د هغې جان نه اعلی سرمایه د عزت نیم قرباني او د هغې دواړو نه اعلی سرمایه د ایمان نیم قرباني دا به څومره ناقص مؤمن وي د ده به ایمان کومه درجه کې چې کله د ده په مال باندې راشي چې هغه آخري درجه ده او په ایمان یې راشي چې هغه ټولو کې اولنی رأس المال دی د ایمان په داو لګئ او مال ځان ته کړي دا به څنګه مؤمن وي ایمان یې په خطره کې شو ایمان یې لاړ کو او مال یې بچ کو مال خو آخري سرمایه دا خو ستا د بدن د حفاظت دپاره و ستا د عزت د حفاظت دپاره و ایمان خو آخري سرمایه ده غټه او بیا چې کله د انسان په جان باندې او د هغه په عزت باندې راشي نو بیا دی د عزت نه جان قرباني کوي خو عزت هغه نه لاړي چې یو سړی خور ته لاس کوي مور ته لاس اچوي کور ته راننوځي نو دی دا نه وایي چې راځه دی هغه منې کوي او که چېرې هغه په اسانه نه منې کېږي نو دی سر ورکوي خو خپل عزت محفوظ کوي عزت محفوظ کېږي په جان کې جان دی لاړ شي چې عزت محفوظ شي او چې کله د انسان په دغسې د جان قرباني کوي د ایمان دپاره د صحابه واقعات ستاسو مخې ته راغله حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ زنانہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ زنیر رضی اللہ عنہ زنانہ دا ابو جہل سره د هغوی واقعات ستاسو مخې ته د سیرت په بیاناتو کې راغلي په جان باندې راغلي دی یا د بدن په اعضاو راغلي یا په ټول بدن باندې ایمان نه پرېږدي حضرت بلال رضی اللہ عنہ د مکې په کوڅو کې راښکې شي امیہ ابن خلف خپل نورو غلامانو ته وایي چې وینیسئ او راکاږئ او په سکرو باندې او په انګار باندې واچوئ او په ګرم شګو باندې او ګرم کاڼي و د پسې نه کېښول کله اور کله ګرم کاڼي کله شګې دا عذابونه ورکوي او حضرت بلال رضی اللہ عنہ هغه یو چغه ده هغه یو لفظ دی په جواب باندې احد احد یعنی الله احد الله یو دی الله یو دی دا یو ټکی به په کافرو باندې بد لګېدو چې صرف الله به دې وي نو بیا یې منله ده سره نن سبا د طاغوت او د شیطان او د یو ملحد او زندیق او پیرنګي او یهودي په وړاندې هغه خبره کول چې هغه د سره مني هغه خو نه ده امتحان دی وخت کې دی چې کومه خبره د سره هغه نه مني ته په هغې باندې کلک ودرېږي مشرکینو الله منلو خو د الله سره شرکا ګرځول په بندګۍ کې په افعالو کې وی دا کارونه خدای پاک تقسیم کړي دي څه دې بت ته حواله دي څه ده ته حواله دي څه ده ته حواله دي او چې څنګه به سجدې الله جل جلاله ته لګوړې داسې به بتانو مشرکینو ته لګولې بلکې الله جل جلاله به منلو عبادت به نه کولو وی چې د دې عبادت وکړه چې دی راضي شي نو خدای به راضي شي زما عزتمند زمونږ رب براه راست هغه سره هر څوک واسطه جوړولی شي په دنیا کې الله جل جلاله سره براه راست واسطه جوړولی شي او د هغې طریقه ده هغه دا ده چې خپله خپېمانتیا خپل رب ته مخکې که ما نه بد شوي دي یا الله په کوټه کې په تیاره کې کښېنه په ګوټ کې کښېنه په جومات کې کښېنه د خلکو په جمع کې ناست یا په زړه زړه کې ځان سره وایه چې یا الله بد را نه شي ګناه مې کړي ده ستا د در نه علاوه زما بل در نشته دی مکه مکرمه کې یو کتاب کې د یو بزرګ واقع لیکلي دی چې ما طواف کولو د طواف په دوران کې د حج دپاره تلي یو کس ته زلمی دی هغه دا وایي چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك چې څنګه دی لبیک اللهم لبیک وای نو جواب راشي لا لبیک چې بیا وای لبیک اللهم لبیک بیا جواب راشي لا لبیک نو دا بزرګ وای زاغه سره نږدې شم هغه आवाज ما اوریدو غیبی आवाज براتلو
ما ته تاسو کو ما وته وی چې ستا د لبیک په جواب کې خدا आवाज راځي تا صد عمر لوی ګناه کړی ده هغه ما ته وی چې دا आवाज خود دومره کال وشول چې زه د خانه کعبه طواف کوم او دغه आवाज ما ته راځي خو ته ما ته وایا چې د دې درنه علاوه زما بل درشته چې زه هغه ته لبیک وایم لبیک او صرف الله رب العالمین ته ویل کېږي نو زما خو بل در نشته د هغې نه پس چې کله لبیک وي نو بیا هغه جواب نه راته بیا لبیک قبول شو نو عرض مې دا کولو چې انسان هر یو براه راست د الله جل جلاله سره تعلق ساتلی شي نیغ په نیغه رابطه کولی شي بل چاته ضرورت نشته چې دا مشرکین به وي دا بت یا یو سړی ووایي چې دا کس دا هستی دا فلانکې دا ډنګړې تا ته نیغه لاره انسان خولی شي انبیاء کرام ستا ته د هدایت لار خولی شي او هغه په دې کې واسطه جوړېدی شي ستا د اصلاح په بابت کې یو سړی واسطه جوړېدی شي ځکه چې الله جل جلاله په تا باندې براه راست وحی نه نازلوي د اصلاح دپاره د تربیت دپاره ستا څوک مربي ستا مصلح ستا مرشد ستا رهنما جوړېدی شي لیکن ته چې جړه کې نو هغه صرف براه راست الله جل شانه ته جړه ته چې توبه وباسې نو براه راست الله جل جلاله ته وباسه د توبې طریقه د چا نه زده کړه د جړه او فریاد طریقه چا نه زده کړه ته چې راضي کول غواړې نو نیغ په نیغه خپل رب راضي کولی شي نو ایمان بیا داسې سرمایه ده چې سړی د هغې نه عزت جان او مال درې واړه قرباني کوي خو مؤمن ایمان بچ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې واړه په دا ولګول صحابه کرام درې واړه په دا ولګول تاسو وګورئ کوم قسم واقعات په نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلي واقع افک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها دا غیب په بابت کې د منافقینو جوی الټه خوځېدې او د تهمت الزام په باندې لګول او قرآن کریم کې الله جل جلاله د اسمانونو نه برنه وحی نازله کړه غیب برات کې سورۃ النور کې آیات نازل شو او څومره آیات نازل شوي دي بیا پاغې پسې دغه موضوع باندې مختلف قسم مسائل الله جل جلاله ذکر کړي داسې انسان چې په دنیا کې کله زمونږ یو غټ سړی برات ظاهر کی وای چې دا پاک دی دکې ما څه خو نه دی لیدلی موږ څومره خوشحالي فلانکي سړي زما شهادت ورکو ګواهي ورکو او چې کله الله جل جلاله رب السماوات والارض د ځمکو د اسمانونو مالک د چا برات ظاهر کی د څومره لوی سعادت مندي ځکه چې کله مور او پلار ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها ته وایي چې قومي پاسا عائشہ مور او پلار وته وایي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکریا ادا کړه دغه وخت کې هغه مغلوب الحال وا او د الله جل جلاله په محبت کې داسې مستغرق وی چې زما برات الله جل جلاله نازل کړي دی نه بس اسمانونو نازل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هر قسم ته حمله شي د طائف په دی واقع کې جانی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها تپوس کوي وی چې دغه ورځ سخته بهر حال واقع دی پور رسیدلی و چې دا شیبه عتبہ دا غي باغ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو او دی شیبه عتبہ دا دشمنانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کافرو دی د طائف د بازاری خلکو هغه سلوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د باغ نه لیدو ځکه چې دا باغ په طائف کې دی اوسم یو ځای ته نسبت کیږي مسجد عداس ما په خپل لیدلې د دغه کس چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلام انګور غنچره وړي و هغه په نوم باندې جوړ شوی دی مسجد عداس هغه سره متصل اوسم باغ شته دی د انګور یو بوټی نیمم پکې شته دغه ځمکې ته نسبت کیږي چې دې ځای کې باغ دا په طائف کې دا دی مشرکینو چې دا حالات ولیدو د خلکو د طرف نه دا سلوک په کاڼو باندې وشتل
رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن وینې راتلل د دشمنانو، لیکن انګورو ونچه ورکا عداس یوړه. بیا غ واقع پیښه شوه د حضرت یونس علیه السلام تعارف شو. عداس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس خپل کل، بیا واپس چې کلرانو مالکانو ته ورته وی چې دا دې څوک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه مخکې دعا، اللهم اشکو الیک بثی وحزنی، اللهم اشکو الیک ضعف ثقیلتی وقلة ضعف قوتی وقلة حیلتی وهوانی علی الناس. یا الله زه د خپل قوت د کمزورتیا تا ته شکایت کوم، تا ته مې ګیله راوړې. الله جل جلاله ته چې ګیله وړې نو الله جل شانه به نه خفه کېږي، خوشحالېږي. تا نه مدد غواړم یا ارحم الراحمین، یا رب المستضعفین، اے بہترین رحم کون کیا. ما سره هیلې نشته نورې، زه په خلکو باندې نن سبا سپک ګڼلی کېږم، خلق زما سپکاوی کوي. تما بل چاته مه پرېږده، الی من تکلنی، تما چاته پرېږدې یا الله، الی بعید یتجهمنی، داسې ګمراه لرې ته چې هغه په ما باندې حملې کوي. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتلو. د جبرئیل علیه السلام راتللو، جبرئیل علیه السلام آواز کوي چې یا رسول الله هذا ملک الجبال، دا ما څخه د غرونو فرښته ده. هغه فرښتې آواز وکړو چې الله جل جلاله زما دا کار ګرځولی دی په غرونو باندې، زما نګراني ده. که ته غواړې نو زه به د طایف او د مکې دا خلک د دوه غرونو تر منځ چغړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رحمت للعالمین او مهربان، او دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مرګري کم غوښتل یې چې صحابه خلق مسلمانان شي، اسلام راړي. نو بد دعای ورته ونکړه او نه فرښتې ته ووایي، بلکې د هغې خلکو دپاره یې دعا وکړه چې الله جل جلاله کیدای شي چې په دوی کې څوک پیدا کړي. همدغه خلق وړاندې رسته بیا ایمان یې قبلول چې کله هجرت د مدینې وشو د فتح د صلح حدیبیې نه پس، او د هغې اولاد چې کوم دی نو هغه بیا ایمان قبلول. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کله دا واقع وشو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه ځای نه را روان شو مبارک. حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه وسره دی. په لاره کې نخله نومې ځای راځي، وادي نخله. دغه ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاتې شو، څو شپې وکړي. خوشه ځای دی، دلته کې د مکې د خلکو څه باغات هم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته کې دی، د شپې د پېشمني په وخت کې په مز باندې ولاړ دی، قرآن پاک لولي، قرآن کریم یې لوستو په زوره تلاوت یې کولو. د آیات ساتئ چې ځان ته مز کې یا جمع سره، که ځان ته مز کې یا جمع سره. جمع سره چې امام مز کوي نو څه مزونه سري دي او څه مزونه جهري دي. سري مزونه د ماسپښین مازدیګر او جهري مزونه ماښام ماسخوتن او سحر. په جهري مزونو کې قرات په جهر سره لوستل کېږي او په سري مزونو کې قرات په پټه لوستل کېږي. او چې سړی ځان ته مز کوي نو بیا هم دغسې ده، که ځان ته مز کوي د ماښام ماسخوتن نو په جهر سره قرات لوستی شي، خو صرف قرات الحمد و صورت. د ماسخوتن مز کوي نو په جهر سره لوستی شي، د سحر مز کوي نو په جهر سره لوستی شي. نفل کې نو چې نفل کې د شپې تهجد نو په جهر سره قرات لوستی شي. سوره بقره پکې شروع که چې حافظ یې د قرآن وایا. رسول الله صلی الله علیه وسلم بوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه به قرآن پاک وي، چا به په پټه وي چا به په جهر سره. نو د شپې په نفلو کې قرآن پاک په جهر سره لوستی شي. ابو بکر صدیق نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د صحابو نگرانی کوله د شپې، کتل به چې څوک څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر څخه لاړو چې څه کوي، نو په موز ولاړ دی تهجد باندې او قرات لولي، نو بالکل آواز پته نه لګي، پټ قرات لولي. حضرت عمر رضی الله عنه ولاړو دغسې
حضرت عمر رضی الله عنه څخه لاړو، هغه څخه چې لاړو نو هغه قرات لوستو، ښه په زور یې لوستو. چې سهار شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه چې دواړه حضرات رالل، په یو موقع تپوس دی کوي ابو بکر نه چې ابو بکر ما تا څخه زه رالم او ته ما کتې نو تا قرات ډېر په پټه لوستو، ستا په قرات زه نه پوهېدم. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله اسمعت من ناجیت، اسمعت من ناجیت، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس ذات کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا. غزے کی کین مخ کے مرض، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس ذات کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا. آغا ذات تما اورولو چې چا سره ما پټې خبرې کولې نو آغا ذات خو اوري. اسمعت من ناجیت دا حالات وي د صدیق اکبر رضی الله عنه حال دا. حضرت عمر رضی الله عنه نے تپوس کو چې تا خو په زور زور وی ولی وته ارز کو چې یا رسول الله لاوقظ لاطرد الشیطان لاطرد الشیطان واوقظ الوسنان. دا دې د پاره چې ما وی شیطان اوس غلوم او چې کوم او د خلق ته چې غي پاسو ما په زور زور زکه وی نه د کور افراد می دي هغه ودونه ما وی چې د یم تهجد ته پاسي. او حدیث مبارک راځي چې کوم سړی د شپې تهجد ته پاسي او بیا چې کوم دینو او د سکو بیا خزه پاسولا او کاغه نه پاسه دا نو هغه داسې په زور باندې پاسوله چې هغه پاسېدل نه غواړي خدای پاسي یا په باندې وبترم کوي نو الله جل جلاله دې حالت باندې خوشاليږي. او حدیث مبارک راځي چې الله پاک خان دی او دا خنده د خوشالۍ ده. د انسان په شان الله پاک خان دی نه، لیکن دې نه مراد دا دی چې د الله جل جلاله د بنده په دې فعل باندې خوشالي. او کومه زنانه چې د شپې مستپاسه ده او هغه خاون پاسولو هغه پاسېدل نه غواړي خو دې پاسولو چې د هم په دې کې برخه وشي نو د دې زنانه په دې حرکت باندې چې د خاون پاسای په زور هغه نه پاسي هغه وته بدرت وای نو دې باندې الله جل جلاله خان دی، یعنی الله پاک په خوشحالي. حضرت عمر رضی الله عنه په زور وی بعضی سړی وای ذکر کې وظیفه کوم خلاص سره ماشومان دي زنانه دي نو څنګه وکم نو هغه ماشومان او زنانه مسلمانان نه دي چې د شپې او دوی ماسختن ټیم کې د ماشومانو د خوب وخت نو هغه سره په داسې انداز باندې مو خوشالي د خوب نه پاسه او چې پېشمنه شو او د پېشمنی په وخت کې چې کوم نو غټ افراد زوی دې لور دې دا خزه دې دا هغه پاسه سحر اذان ته لږ وخت ته وی چې دیم په عبادت کې شریک شي د الله جل جلاله نو غواړي دا خبره. نو حضرت عمر رضی الله عنه وی چې یا رسول الله زیدی د پاره بوچت आवाज ویم چې شیطان وزغلوم لاطرد الشیطان لکه چې شیطان د الله ذکر سره تختی چې په زور کې الله جل جلاله نیم چې په زور غشته شي شیطان تختی او دا صرف د جهر خاصیت ده په زور ویل چې په زور د الله ذکر کې چې په پټه کې نو بیان د حدیث مبارک کې راځي چې کله اذان کیږي نو شیطان دغه وخت زغلی چې تر کومه پورې اذان आवाज دغه په غوږو کې پروزي ترغه پورې د منډه وي. او حدیث مبارک کې دا الفاظ هم دي ولهو زورات هغه په شابانه عوام پری دي هوات خارجي او چې کله اذان ختم شي او مستودري دو سره نو شیطان راشي مسکی وته وسوسه اچي نو مسکی قوم د الله ذکر دی ثنا د بګي تعوذ تسمیه سوره فاتحه سورت تسبیحات تکبیرات تشهد وغیرہ وغیرہ لیکن آپ پټه ویل کېږي نو ځکه نو حضرت عمر رضی الله عنه دا جواب ورکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر سے ته وی ته لوګونه پټیټه आवाज وای ابو بکر صدیق سے ته وی ته لګ بوجت आवाज وای دا چې سړی یو کسر لګي دا سه انداز. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وادي نخله کې په مزبانه ولاړ دې د شپې او قرات لولي په زوره نو پیریان را الجنات چې دا غي تذکرہ په قران پاک کې الله جل جلاله کړی جنات رال او دې قران پاک ته وګه
چې دا کلام خو مونږ نه دی اورېدلی، راشئ واورئ دا څه دي. دوی هغه کلام واورېدو، بیا هغه ومنلو، په هغې باندې ایمان راوړو، بیا خپل قوم ته لاړل چې دغسې یو پیغمبر دی او دغسې په هغه باندې کلام نازلېږي، او د هغې کلام څه برخه قوم ته واورول او هغې ایمان راوړو، هغې قبول کړو. او تاریخ کتابونو لیکلي دي د سیرت چې دا د نصیبین جنات، او نصیبین په عراق کې دی، او جنات داسې مخلوق دی چې هغه په لمحو کې د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي. او دا څه 7 کسانو یا کم او بیش رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرآن پاک واورید. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمائے غالباً سورة الاحقاف کی دی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ او کله چې مونږ اے پیغمبر تا طرف ته واړول نفرا من الجن یو څو کسان د پیریانو قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. نو دغه جنات رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یو قسم ته تسلی و چې دا طائف په واقع کې خو خلکو انسانانو ستا خبره د غوږ نه کینه خو، او الله جل جلاله وتخیل چې ادریګه پیریان او جنات هغه پتا باندې ایمان راوړي. او زما عزتمند چې څنګه انسان د الله د بندګۍ مکلف ته، نو داسې جن هم مکلف ته. جن به هم تپوس کی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما پیریان او بنی آدم د خپل بندګۍ د باره پیدا کړي. د حجر او شجر کانو بوټو په باره کې الله پاک نه فرمایي. فرښتې هم الله جل جلاله پیدا کړي دي، هغې ته عقل ورکړی دی، لیکن هغه داسې مخلوق دی چې هغې کې شر د سره شته دی نه، هغه سراسر خیر دی. هغه داسې پرزه ده لکه د یو پرزې نه یو شی هغه جوړولی شي بل شی نه. دا لوډ سپیکر دا आवाज استی شي بهر، او کپړه نشي ګنډلی. کپړه چې ګنډي نو هغه پستن باندې یا د ګنډلو په ماشین باندې ګنډي. دا د आवाज ماشین دی، مکبر الصوت، دا صرف دا کار کوي. فرښته سراسر د هغې نه خیر صادریږي، خیر ترې راوځي، شر ترې راوتی نشي. هغه جوړه داسې ده. او پیریان او انسانان الله جل جلاله په دې کې ماده د خیر مچولې ده او د شر، او په جناتو کې د شر ماده غالب ده. او انسان چې هغه د خیر مادې ته ترقی ورکوي او اعمال له خیر کوي، نو هغه دومره حد ته اوچت شي چې هغه فرښتو سره یوځای شي، بلکې د هغې نه مخکې لاړ شي. نو عرض مې دا کولو چې پیریان هم مکلف دي لکه څنګه چې انسان مکلف دی. او پیریانو د پاره هم دغه پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې د انسانانو د پاره دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیریانو ته هم تبلیغات کړي لکه څنګه چې به انسانانو ته د الله حکم رسول. ان شاء الله مخکې به مراشي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د شپې اوویستو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې ما ته یې ویې دلته ودرېږه، او کرخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې راخ کله چې دې کې ودرېږه، که دې نه بهر وځې اووتې نو زما او ستا ملاقات مشکل دی، تا ته به څوک نقصان راورسي. دې نه معلومه شوه چې د جن او د پیري د اثر نه د هغه د عمل نه بد عمل نه خپل حفاظت کول دا ضروري دی. او دې دپاره آیت الکرسي ډېره زیاته مؤثر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلاړو دی وی ما قتل یو خوا بل خوا داسې ناشنا مخلوق تېرېدو، لوی لوی وختي او تر سبا پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس رانلو. د سبا په وخت کې واپس رالو چې سبا راوخته. ما ته وایي تا سره اوبه شته؟ ما ورته وایي چې یا رسول الله نبیز دي ما سره اوبه خو نشته. نو به هر حال دی شپه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین احکام بیانول جناتو، دا جنات د اخذ لپاره راغلي. اسې هم جن او پیری په انسانانو کې کېناستې شي په یو ځای کې، که پیریان او جنات پاتې کېږي دا مسله مخکې تېره شي او هغوی په امن او اطمینان سره وخت تېروي، نو هغوی ته دا حق حاصل دی. ته وایې چې د دنیا دې ځای نه دا پیریان وځي ټول لاړ شي، نو هغې خو به هم چېرته وخت تېروي. البته چې کله ضرر چاته رسوي نو دغه وخت کې دا حق یې نشته چې هغه چاته ضرر او نقصان ورسوي. او دغه وجه دا چې د پیریانو د جناتو قید کول او تړل او ایثارول دا ټیک نه دي.
دا الله مخلوق دی لکه څنګه چې ته یو کمزور انسان یو زورور او د یو علاقې خان او نواب هغه ونیسي په دې سن کې داسې کېږي او خپل کور کې جیل جوړ کړی وي غلطۍ وتړي نه پرېږدي اس بیس او کار ته نه اخلي نو دغسې پیری ایسارول هیڅ بې حساب او د هغه نه کار اخیستل دا ټیک نه ده او کوم سړی چې دا عمل کوي نو د هغه مستقبل ښه نه نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جنات هم ایمان راوړی او دا واقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پیښه شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هلته څه شپې وکړي د نخلې نه مبارک واپس را روان شو زید ابن حارثه رضی الله عنه وسره دی چې مکې مکرمې ته نږدې کېږي حضرت زید رضی الله عنه تپوس کوي چې یا رسول الله د مکې د خلکو نه خو مونږ راوتي یو دا دومره ورځې مونږ بهر تېرې کړې او ابو طالب صاحب هغه هم وفات شوی او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه هم وفات شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زید ابن حارثه وی چې مکې ته به څنګه داخلي د مکې خلک خو مونږ دننه نه پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زید الله جل جلاله بس صورت پیدا کی الله پاک بس صورت پیدا کی د مؤمن نظر په مشکل حالاتو کې هم د الله جل جلاله په ذات باندې د اسبابو نه سړی مایوس شي لیکن د الله جل جلاله د رحمت نه سړی مایوس کېږي نه چې مؤمن وي ته دا کار نه کېږي بس دا بیمار نه ښه کېږي او دا کار نه کېږي او دې کې دا شی نشته دی ما ته پته او دا شی ټیک کېږي نه نو الله جل جلاله خو هر څه کولی شي چې بله لار او بل سبب نی دې باندې کوشش کو کېدی شي الله جل جلاله لارې پرانیسي که چېرې انسان په دغسې چې دا نه کېږي دا نشي کېدی تر اوسه پورې ما دا ګناه پرې نه خو دا ګناه پرې پاتې کېدل دا ډېره زیاته ګرانه ده داسې انسان کوي نو دی مخکې قدم نشي پورته کولی د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې په دې سړک باندې بعضې سړکونو باندې دواړو طرف ته ونی او کله انسان په دې سړک باندې ګاډي کې ناست دی نو چې ته مخکې ګورې نیغ سړک ته دواړو طرف ته ونی دا ونې یو ځای شوي او داسې ښکارېږي لکه دا سړک مخکې بند دی لیکن په حقیقت کې هغه بند نی لکه یو سړي ته د دې سړکونو دا حال نی معلوم او دی وایي چې دا سړک خو بند دی چې دا موټر بیا یم نو دا به اکسیډنټ وشي د ایثار شي نو دی مخکې مزل نشي کولی او چې کوم سړی روان وي هغه ته پته ده چې دا سړک دا خلاصېږي نو دی چې روان وي نو مزل به کوي دغه ونې به اخوا دېخوا کېږي او سړک په منځ کې فراخه دی مزل کولی شي منزل مقصود ته رسېدی شي کوم سړي سترګې چې د الله جل جلاله په ذات وي چې هغه ما ته لار خلاصولی شي هغه به په وړاندې ځي او چې کوم کس دا ووایي چې نه دا نه کېږي نو هغه به په ځای باندې پاتې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لفظ کې د امت لپاره هدایات دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زید ابن حارثه ته فرمایي چې زید الله جل جلاله بس صورت پیدا کی او الله جل جلاله د خپل پیغمبر مدد کوونکی دی او الله جل جلاله د خپل دین حفاظت کوونکی دی هغه به حفاظت کوي چرالو مبارک نو غار حرا ته لاړو جبل حرا هغه د مکې مکرمې نه 100 کیلومتره فاصله باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته لاړو مختلف کافرو ته سوال جوابونه استول چې زه مکې ته راتلل غواړم خو هر یو ورته وایي چې نه زه دا نشم کولی مطعم ابن عدي دیم یو کافر او مشرک مطعم ابن عدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حمایت او دا غي مکې ته راوستو په مرسته کې تیار شو دا ته خبر واستولو چې زه تا راولم مکې ته په حفاظت کې نو خپلو زامنو ته ووی چې وسله راواخلئ او په سورلۍ باندې سور رالو خانه کعبې څخه او اعلان یې وکړو چې ای د مکې خلکو ما محمد ته صلی الله علیه وسلم ما محمد ته پناه ورکړې ده اجرته نو خبردار چې څوک هغه ته لاس یو نسی نو ابو جهل
رنگ زیړ شو. ابو جهل ورته وایي دا مطعم ابن عدي هم د خپل قوم سردار. ابو جهل ورته وایي چې څنګه ایمان دې پرې راوړو؟ ورته وایي چې ایمان خو مې پرې نه دی راوړی، خو صرف پناه مې ورکړې ده. ابو جهل وایي چې ټیک ده، په مات زړه باندې وایي چې پناه دې ورکړې ده، نو بیا ټیک ده. نو مطعم ابن عدي دا اعلان وکړ او بیا خپل زامنو ته وایي چې لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګیره کې خانه کعبه ته راولي. وسله وسره به د هغه زمانې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په حفاظت کې خانه کعبه ته راوست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلو سره حجر اسود ښکل کو چې رکن حجر کې باب کعبه سره لګېدلی دی، حجر اسود یې ښکل کو او بیا 2 رکعات بیا طواف کو د خانه کعبه، بیا د هغې نه پس 2 رکعات نفل کله طواف. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې مطعم ابن عدي چې د کافر او مشرک د د احسان به نه هېرولو. ما تاسو ته مخکې عرض کړو چې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو سننو کې په خپلو طریقو کې موږ ته دا لارم پرېښي ده چې احسان فراموش به نه جوړېږي. انسان مسلمان احسان فراموش نی چې احسان هیر کی، او د ټولو نه عظیم احسان پتا باندې ستا د رب دی، رب العالمین الله. دنیا کې پیدا کړی، وجود یې در کړی دی، په کوم طریقې پیدا کړی؟ تا غوستې نو نستا مور پلار غوستې چې فلانکې دی راشي دنیا ته، الله جل جلاله پیدا کړي. دا بعضې خلک چې د دین نه لرې وي د ناپوهۍ په بنیاد باندې، چې په پټي کې فصل اونشي یا فصل وشو په هغې ګلی راله، نو دی ځان تم خیرې، بچو تم خیرې، ښځې تم خیرې، زه خدای ولې پیدا کولم؟ نو دا دومره کم عقل دی چې دی سوچ کوي چې دی د غنمو دپاره پیدا و، چې تجارت یې په ښکته راشي نو زه خدای ولې پیدا کولم؟ نو دی لکه د تجارت دپاره پیدا و. دا مشین دی، دا انسان نه دی. د خپل ځان چې کوم دی نو د دې دنیا دپاره وقف کړی دی. تا سره چې اس نی نو پتا باندې د الله جل جلاله بشماره نعمتونه دي چې د هغې شکر ته ټول ژوند تیر شي، زرګونو کاله ته هغه نشي ادا کول چې اسم د سره نی. یو واقعه بعضې روایاتو کې راځي چې په تېرو امتونو کې یو عابد زاهد و، د هغه په علاقه کې ګمراهي وه، کفر و شرک و. هغه د خپل علاقې نه دعا وغوښته د الله نه چې یا الله ما د دې خلکو نه لرې کړي. نو الله جل جلاله مخامخ په سمندر کې یو جزیره و، هغې ته یې بوتلو. هغه جزیرې ته لاړ، نو هلته ورسره دا خلک نو، هلته د الله بندګي کولی شو. نو هلته پاتې کېدو او په هغه جزیره کې به د الله جل جلاله عبادت کولو، او د خوراک دپاره الله پاک انتظام کړو. یو انارو بوټی و، هغه انارو کې به انارو نشي، یو انار به وخوړو ټولې ورځې دپاره به هغه کافي و، او کالو سر به په هغې کې هغه انار لګېدلي. او د څښاک دپاره الله پاک د خوږو اوبو انتظام کړی، چینه وه، د هغې چینې اوبه به یې څښلې، او هلته به سملاستو وخت یې تېرېدو. بیا یې په آخر کې چې کمزوری شو نو دعا یې وغوښته چې یا الله چې ما ته مرګ راشي په داسې حال کې چې زه په سجده کې یم. الله جل جلاله دا دعا م پوره کړه، سجدې په حالت کې تېنه سروح که بس. روایت کې حدیث مبارک کې راځي چې الله جل جلاله بیا خپلې مخې ته ودرولو او الله پاک فیصله کوي د ده په حق کې چې دی جنت ته داخل کوي، فرښتو ته وایي. دی جنت ته روان دی، نو په شا شا ګوري. نو تپوس ترې وشو چې ولې ګورې؟ وی چې یا الله ما کتل چې ما سره حساب شوی وی، نو ما خپل اعمال کتلی وی چې زما اعمال څومره دي، تله کې مې اعمال کتلی وی چې څومره دي. نو د په خپلو اعمالو باندې دغه وخت کې نظر لاړو. نو الله جل جلاله امر وکړو فرښتو ته چې دا سړی را واپس کړي. چې واپس یې کو، نو بعضې روایتو کې راځي چې د ده سترګه په یو چابړي کې واچول او ټولې نیکۍ په بل چابړي کې واچول، نو هغه سترګه پرې درنه شوه. او بعضې کې راځي چې الله جل جلاله په ده باندې تنده راوسته، تنده. نو تنده چې پرې راغله، د تندې نه حالت ابتر شو. نو دغه وخت کې یو ګیلاس یې مخې ته راغلو، یو کنډول د اوبو،
دو وی چې اوبه وی چې دا اسی نه دي په څومره دي دا چې چا په دنیا کې دومره اعمال کړي نو په هغې باندې دي نو د هغې ګلاس په عوض کې ته نه ټول اعمال نیکۍ لاړې بیا الله جل جلاله ورته فرمایل چې ستا اعمال خو ختم شول اوس جهنم ته بوځه بیا یې په شا کتل وی چې اوس ولې په شا ګورې وی یا الله ستا رحمت ته ګوره قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي چې د الله جل جلاله په فضل او د هغه په رحمت سره کې دا سړی چې په دین باندې عمل پیرای او د موزه او دس کوي او روژه دا د الله فضل دی یاد ساتئ ډېر خلک داسې دي چې هغوی د دې لارې نه خبر نه دي په تا باندې فضل د رب شوی دی چې په داسې کورنۍ کې پیدا کړې چې مور او پلار دی مسلمانان تا باندې د الله فضل دی چې په داسې علاقه کې پیدا کړې چې هلته تا ته څوک ښه خبره کوي تا باندې د الله جل جلاله فضل دی چې داسې ځایونه یې جوړ کړي دي چې هلته مستره دی دا د الله فضل دی که چېرې د یهودو په کورنۍ کې یو سړی پیدا شي نو یهودي وي که د نصاراو په کورنۍ کې پیدا شي نو نصراني وي که د هندو په کور کې پیدا شي نو هندو وي نو او چې کله سړی د کفر نه اسلام ته راوځي نو په ده کې د هغه مجاهدې بېشکه شته سعی او کوششونه شته لیکن دا د الله فضل دی چې په چا باندې وشي نو بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مطعم ابن عدي دا احسان نه هیرول رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان فراموش نه سو کال پس د بدر واقعه چې کله وشوه غزوه بدر چې د هغې تذکره به انشاءالله راځي او د هجرت په 2م کال جنگ بدر شوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جنگ ګټلی او صحابه په دې کې 80 کسه کافر مشرکین قتل شو او 80 کسه پکې قیدیان شو او دا مطعم ابن عدي د مخکې مړ شوی و د دې واقعې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسته چې د کافرو غټ غټ کسان قیدیان راغلل نو دغه وخت کې وفرمایل په صحیح بخاري کې دا جمله شته او هغه دا ده لو کان مطعم ابن عدي حیا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له لو كان مطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنى کچره مطعم ابن عدي ژوندی وي او ما سره د دې خلکو د دې مردارو په باره کې نتن درنګې ته وي او کافر او مشرک یاد ساتي دا درنګه ده دا نجاست چې ظاهري ستا په کپړو باندې لګېدلی دا چې نجاست دومره نه دی لکه څنګه چې د کفر او د شرک نجاست څنګه چې د معصیات او ګندګي د ګناهونو دا پتا چې کومه ظاهري ګندګي لګېدلې دا د هغې تر پامه اسم نه سود یو نجاست دی رشوت یو نجاست دی بالماضي یو نجاست دی دروغ ویل یو نجاست دی زمونږ امام اعظم سے په باره کې راځي امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله به جماعت ته تلو چې د جماعت په څنډه باندې به خلکو چاردام کول او دسونه به یې کول نو الله جل جلاله د کشف په ذریعه امام اعظم صاحب ته به خول چې خلکو به اودس کول نو د هغې نه به د اوبو سره ګناهونه تویدل د ګندګۍ په شکل کې به یې خول هغه به ورته ښکارېدل نه امام صاحب به دا څادر داسې په سترګو باندې راښکته کو تېر به شو چې ما ته دا خلک نه ښکاري ځکه چې د دوی په باره کې بدګماني پیدا کړي د دې سړي نه رشوت تویږي لګیا دی نو پته یې لګي چې دا رشوت خور دی د دې سړي نه سود چې کوم دی نو اوبو سره تویږي او وینم زه د دې نه معلومیږي چې دا سود خور دی دغسې زنا شراب نوشي وغیره وغیره دا خو د الله فضل دی چې موږ ته نه ښکاري په معاشره کې هر یو سړی که زما ګن تاسو ته ښکارېدی نو زه په دې ممبر باندې چا نه وم پرېښي امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی جل جلاله دا خول او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کله انسان چاردام کوي نو چې د مخ وینځي نو په سترګو باندې چې کوم ګناهونه کړي دي په ژبه باندې نو هغه ګناهونه د اوبو سره تویږي حدیث مبارک دی صحیح روایت او چې کله لاس وینځي نو لاس وینځلو سره چې هغه ګناهونه چې په لاسو یې کړي دي نو هغه تویږي د اوبو سره مع الماء او قال مع آخر قطر الماء
د اوبو سره یو فرمایل یا د اوبو د رستی ساس کی سره تویږي او چې کله د سر مسکې نو د غوګونو وغیرہ ګناهونه د مس سره توي شي او چې کله خپې وینځي نو چې په خپو باندې کوم ګناهونه کړي نو هغه د اوبو سره یا د اوبو د رستی ساس کی سره توي شي دا د الله پاک څومره لوی احسان دی دا ودس ګور ډیر لوی نعمت ته ښه په دې باندې د الله شکر ادا کوي چې کله چاردامو کوي وا یا الله شکر دی بعضی کسان چې موضوع شي نو هغه نه پس الحمدلله وای او داس چې وکي نو هغه نه پس الحمدلله وای نو ما ته ډیر فن راکړي ځکه چې تا ته دنیا کې 1000 روپۍ دغه څه ملاو شي په مفت نه ته باغی الحمدلله وای په موزه او په داس باندې نه دا د الله جل شانو داسې عظیم نعمت دی چې دی او دستا غټول ګن ختم ډیر ګناهونه داسې دي چې ختمي کبایر غټ ګناهونه هغه توبې نه بغیر نه معاف کیږي توبه به وباسي خو ډېرې خطایاسته او واړه ګناهونه هغه د اودس سره او د چاردام سره معاف کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کافرو په باره کې دا لفظ استعمال کو وکلمنی فی هؤلاء النتنا او د دې مردارو په باره کې ما سره خبره کړې وې لترکتهم له نو دې متیم ابن عدی ته مې دا ټول قیدیان بریخي دا یا واړو دا احسان یادولو کاغه ما سره هغه ژوندې وې او ما سره د دې په باره کې خبره کړې نو بیا ما پریخ دین معلومیږي چې د هر سړی سفارش رد کولم نه دی پکار بعضې سړی داسې چې هغه احسان وي پتا باندې هغه چې خبره وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مرضعې د پیو مور حلیمه سعدیه د هغې دپاره د طایف ټولو قیدیانو پرېښو ته تیار او اوښان او ګډې بیزي ډېر زیات راغلي و هغه ټول ورکولو ته تیار خو چې کله تقسیم شو نو د هغې نه پس که تاسو مخکې راغلي وایي د هغې د خاطره نو ما به دا ټول پرېښي خو چې اوس تقسیم شو نو اوس یو شی پرېښوی شو دواړه نه وی چې صاحب قیدیان راته پرېږدي نو قیدیان یې ورته پرېښود نو بهرحال عرض مې دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د احسان هغه به هېرولو نه بلکې هغه یادو ځکه چې متیم ابن عدی ورسره ښه کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې زمانه کې یو نیم کافر به د بهر نه رالو هغه به مسلمان شو باقي د دې ځای خلک چې وو نو هغه په کفر باندې پاتې وو ان شاء الله بیا به نور چې ژوند وي واخر دعوانا